بسم الله الرحمن الرحيم نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې الدرس الثالث والعشرون یعنی درشتم درس ته په درشتم درس کې به موږ ان شاء الله نن موږ تمرین حل کوو. ټول کتاب سبق د درشتم کتاب سبق ختم شو د درشتم درس او اوس ان شاء الله تمرین حل کوو مشق او د کتاب د سر نه 102 نمبر سبق ته زمونږ یو سل او دو نمبر او دو سوال رااله په تمرین کې راکړی دي. یوې پښتو رااله راکړی د وای د دې تاسو عربي ولیکئ، یوې رااله عربي راکړی وای د دې تاسو پښتو ولیکئ، ترجمه ولیکئ. نو پښتو جملو کې راکړی وای ز زما نو انا اذهب دا اذهب ده او دا ما افتح لیکلی دی زه کولاوم. انا اذهب زم मैं जाता हूँ. अना अज़हबु ज़म अना अज़हबु ज़म ज़ कापी कुलावुम अफ्तहुल कुर्रासता अफ्तहु ज़ कुलावुम अल कुर्रासता कापी. नो अफ्तहु द वाहिद मुतकल्लिम सिगा द दिक पखपल अना ज़मीर दे मतलब दा दे ज़ कुलावुम और कतवे अना अफ्तहुल किताब अना अफ्तहुल कुर्रासता ज़ कापी कुलावुम उमम सही दे क सिर्फ अफ्तहुल कुर्रासता उमम सही दे क अना वर सरा लगे ज़ाहिरा बांधे खो ठीक दा बया जुमला इसमिया जोड़ेगी او का انا ور سره نه لګي صرف افتحو نو افتحو مانم دا زکلاوم. خالد زی یعنی اردو کې خالد جاتا ہے نو خالد یذهب خالد زی ز وایم میں کہتا ہوں اردو کې میں کہتا ہوں. انا اقول مانا زویم یو خویم ز میں پڑھتا ہوں اگر پڑھتا ہوں د پارا انا اقرأ راضی او چې زه نور خبرې کوم کنه کمی خبرې ویم زه سبق نور سویم نور خبرې کوم نو انا اقول زویم ٹھیک شو جی. نو ته کتاب وای یعنی ته کتاب لولې وای ٹھیک شو. نو انت تقرأ الكتاب انت تقرأ تو وای الكتاب کتاب. شاهد راضی یو خو چې زینو هغه لپاره یذهب راضی استعمالیږي چې راضی هغه لپاره یاتی استعمالیږي. نو شاهد راضی اوس وای اے سلیم ته لاړ شه نو هغه لپاره راضی یا سلیم اذهب معنا ته لاړ شه دا د امر صيغه ده. اذهب ته لاړ شه یا سلیم اذهب ته لاړ شه یا سلیم. او کینا اجلس معنا تکینا خو د دې اجلس نه چې مخکې واو لګې نو بیا به د دې اجلس د حمزه چې د حرکت په نه ویل کېږي دا جیم ساکن به بیا د واو سره وي وجلس او تکینا او د دې واو معنا ده او نو دلته کې موږ له جمله کې راکړي او کینا نو وجلس او کینا. اے شاهد ته دروازه کولاو کا یا شاهد افتح الباب یا شاهد افتح الباب اے شاهد ته دروازه کولاو کا. او کتاب اوایا یعنی کتاب پڑھو اردو کې کتاب پڑھو نو بیا به وای وقرأ الكتاب اقرأ کتاب خو مخکې چې ته واو ولګي نو بیا به د اقرأ دا حمزه چې ده د حرکت په نه ویل کېږي زبر زیر پیش په بیا نه ویل کېږي نو دا به بیا وقرأ الكتاب وي او کتاب اوایا کتاب ولولا. اوس دا خو د پښتو جملې وي موږ عربي جوړ کړه. اوس د عربي جملې راکړي دي د دې تاسو پښتو ترجمه وکړئ. نو عربي جمله را محمود يذهب الى المدرسه محمود مدرسې ته زی روان دی زی. محمود يذهب الى المدرسه محمود مدرسې ته زی. حامد يفتح الشباك حامد کړکۍ کولاوي. انا ز اقرأ الكراسة کاپی وایم کاپی لولم کاپی پڑھتا ہوں. انا تقرأ الخطاب انت تقرأ الخطاب خط وای. اغلق الباب تو بند کا الباب دروازه یا سعید اے سعید نو دا اغلق معنا ته بند کا ٹھیک شو. الباب نو دا بیا موږ داسې وایو اغلق الباب یا سعید اے سعید دروازه بند کا. وافتح الشباك
وافتح الشباک دا افتح ته افتح ته کلاو کا الشباکه کړکۍ خو چې کله بیا افتح نه مخکې و ولګي نو بیا به دا افتح نه وایو بیا به موږ وفتح وایو وفتح الشباک ٹھیک شو خو چې بیا کله الشباک وي نو بیا به دا موږ وفتح نه وایو وفتح الشباک وفتح الشباک ته کړکۍ کلاو کا تعال یا حامد تعال معنا ده راشه یا حامد ای حامد دی خوا راشه تعال معنا دی خوا راشه تعال یا حامد ای حامد دی خوا راشه تعال یا حامد ای حامد دی خوا راشه اجلس معنا ته کېنه نو حامد ته وایي تعال یا حامد ای حامد دی خوا راشه اجلس علی الکرسی او په کرسی کېنه کرسی باندې کېنه خذ القلم والورق قلم او کاپی پاڼه واخله قلم او پاڼه واخله ورق پاڼې ته وایي خذ القلم والورق خذ معنا ته واخله القلم والورق قلم او کاپی یا ته راواخله قلم او کاپی واکتب الخطابه واکتب دا اصل کې اکتب معنا ته ولیکه او چې کله مخکې ته واو ولګي نو بیا به واکتب وي اکتب نه چې کله مخکې واو ولګي نو بیا به واکتب وي واکتب الخطاب چې کله پر خطاب باندې الف لام راشي نو بیا به دا واکتب نه وي دا به واکتبل وي واکتب الخطاب او خط ولیکه نو دا زموږ سره الدرس الثالث والعشرون ختم شو ان شاء الله دینه پس موږ الدرس الرابع والعشرون وایو سلیرشتم درس په شروع کو نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام